لولنې سٹارټ د بابر اعظم نه واخلي دې ټیم نه وباسي، بیا د محمد رضوان نه سٹارټ والی دا تی وباسي، بیا افتخار احمد، د دې سره عثمان خان، د دې سره چې کوم دی دا نور شاداب خان، دا ټوټل د پی ایس ایل پروډکټ دی او دا ټوټل د ټیم نه وباسي، مکمل دې ټیم نه لري کوي. د دې سره نه کالکولیشن شته، نه میتر شته، نه منیجمنت شته چې په کومه طریقه باندې مال میچ ګټل پکار دي. د نننې میچ دا داسې ګټل پکار وتاله چې ته د 18-19 اوور پورې پسې ځي او دا میچ به چیس کې لکه تاسو سره په مایند کې دا خبر سیټ کړی و چې مال صرف میچ ګټل پکار دي. میچ ګټل نو پکار، په های رن ریټ سره میچ ګټل پکارو. تقریبا په 10 اوور 9 اوور کې دا میچ راړول پکار وتاله، نو الله به تاته موقع ملاویږي، الله به تاته چانس ملاویږي چې د سوپر 8 مقابلو ته وځي. کنه تا چرته په مایند کې د مخکې دا خبر سیټ کړی و چې نه مال صرف میچ ګټل پکار دي، سوپر 8 مقابلو ته موږ سیم نشو وتلی. دا څنګه کپتانی ده، دا څنګه منیجمنت دی؟ ما ته پته د کوچ ورته دا خبره هم کړي چې ته کله ګراوند ته کوزیږي نو اټ لیست ته به های رن ریټ سره میچ چیس کې، بالونه به نه ډاټ کې. د ټیسټ نه بیکاره میچ دا په ټیسټ کې به هم دومره بالونه نه ډاټ شوي، په ټیسټ کې به هم دومره میسنګ نه شوی لکه څنګه طریقه باندې چې محمد رضوان صاحب نن دا میسنګ وکړو، څنګه طریقه باندې چې بابر اعظم صاحب دا میسنګ وکړو، کنګ بابر اعظم، امیر صاحب، محمد رضوان صاحب. په دې باندې کار یوازې نه کېږي، ته به محنت کې، د محنت په بلبوتي باندې به ته میچ ګټې، محنت به کې، الله پاک وایي ته حرکت وکړه زه به پکې برکت واچوم. دواګانې مونږ ډېرې به وکړو چې ته اوس خپې او لاس نه خوځوې په دغه ځای کې ولاړې او ټس او ټس او ټس او سټاپونه دي. د دې څه مطلب دی؟ ته به ماله داسې میچ ګټې، میچ دې وګټو نو څه پې وکړم، په سر باندې کېدم. د دې میچ مطلب څه دی؟ زه به اوس څه وکړم په دې میچ؟ زه هم ما وګټو د کاناډا نه میچ، آیرلینډ نه مې وګټم، خو په های رن ریټ سره، په های سټرایک ریټ سره. دیو ته پته نه لګي څوک ورته وایي ولته ورته که نه وایي چې یاره تاله په دې عمره اوور کې دا میچ چیس کول پکار دي. خو دا سیلفش پلیران دي، د ځان دپاره گیم کوي، د ملک دپاره گیم نه کوي. که دې د ملک دپاره گیم کولی نو نن به دې داسې گیم نه کولی. انتهایی پور پرفارمنس پاکستان کرکټ ټیم د سایډ نه د خپل ځان دپاره گیم وکړو، د ملک دپاره بالکل گیم ونه کړو. خپله رایه را سره کمنټ کې شامل کړئ، انشاءالله ملویږي نوي ویډیو کې. تر هغه مهاله کې اجازت، الله پامان.